أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين. أما بعد، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله: واذكروا بجوعكم وعطشكم فيه جوع يوم القيامة وعطشه. بیا هم زه خپلو لیدونکو ته هرکلی وایم او سلام کوم. دغه د رحمت او د برکت میاشت چې پروردګار عالم متنصیب کړی دی. خوش قسمت دي هغه کسان چې دغه میاشت نه فایده واخلي، دغه میاشت اعمال وکي، دغه میاشت کې عبادت وکي. پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلام د خطبه شعبانیه کې ارشاد فرمایي خپل اصحابو ته او د ماګرانو اصحابو: واذکروا بجوعکم وعطشکم فیه جوع یوم القیامه وعطشه. تاسو په یاد کو د دغه میاشت ولګي او تند سره د قیامت ولګه او تنده. زه به عرض دا وکم چې صرف د قیامت ولګه او تنده نه، بلکې دغه میاشت کې خپل ولګي او تند سره قیامت ولګي تند سره سره په کار دی ته هغه غربا، هغه مساکین، هغه کسان چې هغه بېوسه دي، هغو ته څه نشته، هغو والا ولګم ته یاد کړي. یعنې ته دغه احساس وکړي چې وکسه رمضان علاوه خو مثلا ما څه هر یو شی 20 دی نعمتونو څه کمی نشته، خو صرف دغه څو ګنټې چې ما روژه وساتله تا ته کله تند احساس وشول، تا ته ولګې احساس وشول، کیدای شي د تا علاقې کې داسې کسان وي، د تا کلي کې داسې کسان وي چې هغه روژې نه علاوه هغو باندې ولګې راغلي وي، هغو باندې تندې راغلي وي. نو په کار دی د هغو ولګې احساس راته وشي، د هغو تند احساس راته وشي. دا نه چې ته خپله مزې کې د الله نعمتونه تا څخه دي، د تا همسایه هغه وږي دي، هغو ته څه نشته. نه، پروردگار عالم تا ته کوم نعمتونه دیر کړي دي، تا ته مثلا دولت دیر کړی دی، سیم دیر کړي دي، ته پروردگار عالم د هغو شیانو مالک نه یې ګرځولی. څومره نعمتونه دي مالکی پروردگار عالم دی، ته څه کوم دی د هغو یو امین یې امین ګرځولی. په کار دی هغه امانات کې ته خیانت ونه کې، او د څه شي امین یې امین د دې شي چې هغو نعمتونو کې تا سره سره د غربای حصه شته دی، د مسکینانو حصه شته دی. نو په کار دی ته د غریبانو خیال وساتې، د مسکینانو خیال وساتې، هم رمضان میاشتې کې هم رمضان علاوه نور میاشتې کې. مثلا یو کلی دی چې هغه 500 شپېتو یا 100 کورو باندې شامل دی، هغه کلی کې مثلا 2 کورونه 5 کورونه هغه غریبان دي، مسکینان دي، یتیمان دي، یا مثلا ښځې دي، هغو کورو کې سړي نشته دي. نو ډېره د افسوس خبره دی بیا چې هغه 50 کورونه یا 100 کورونه هغو کې هغه 5 کسان هغه ولګې تیري، هغه تندې تیري، د مو دپاره بیا ډېره افسوس خبره دی. نه، لکه څنګه د الله نعمتونو سره ته مالامال یې، الله تا ته نعمتونه دیر کړي دي، هغو 5 یا 6 کورونو هم ورکې حصه دی. په کار دی هغه کسان بل کلی ته بل چا ته محتاج نشي، همدغه کلي والا په کار دی دغه کوم کورونه دي هغه تأمین کړي، د هغو کوم ضروریات یې هغه ورته پوره کړي. والسلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.